د ډیر کور څخه خراب کړی دی، د چپلوسو خلکو خراب کړی دی. مطلب دا څه رچی دی بل سړی چغلخوری کوي، مطلب دا څه هغه فرعونیات نه، هغه تکبر نه و غرور نه خلک چې کوي دروي. کچا مؤمن تسترګې براګې کړلې وډارې کړلو، خدایي سي دغه مؤمن بدلا به قیامت ورځ زه خلم دا انسان به زه ډراوم. ځنه خلک دی چاته عیب معلوم دی، چاته راز معلوم دی. دویمې خبرې کې بیا ورته یې څه مطلب خبرې ما کو کني پلانکې خبره کوم. متوجه یې که نه؟ دوستان عزیز، دی شان سره د مؤمن زړه ازار کوله، ای مؤمن زړه ته اذیات رسوله. حرمت المؤمن افضل من الکعبه، ای مؤمن عظمت و احترام کعبې نه زیات چه دی؟ افضل دی. و ځنه خلک داسې وي، دغې نکتې ته ښه توجه وکړه، خبې کسې څه په غلطۍ دی، خو چونکې غوړ سړی دی. مثلا مثال زه لږ ښه مثال دیر کوم ستاسو لغوندې کې ښه واضح پوه کوم. مثلا مثال زه یم یا مثلا بل یو کاس دی لږې معاشرې کې مثلا حیثیت دی یا مقام دی یا اجي دی یا پلنکای دی یا بستنکای دی یا چی دی. ما مثال ورسره جنګ وکړلو یا مو خپلو منځو کې ورسره بعدي خبرې وکړلې. متوجه یو که نه؟ اوس تاسو ټولو ته پاته دی چې پلنکای سړی په غلطۍ دی، خو بیا یې دی په باوجود تاسو ټول مترسو یا پسویر والا. متوجه یې که نه؟ څه کله تو ښه ولیدلو چې پلنکای سړی په غلطۍ دی، که غوړ سړی ویلی نه دی ویلی یا څه پسویر والا. متوجه یې که نه؟ اعتذار عذر کوله، چونه معافی غوښتله، غلطۍ نه بغیر مولا امیر المؤمنین علیه السلام دا ذلت دی، څه غلطي ده نه کړ. و بیا ځنه خلک داسې دي نه یغه غوټې خوني سره تعلق دی، هغه غوټ سړی دی، هغه مثلا پلانکای دی حکومت کې پلانکې عهدې باندې دی، تو ته کیدای شي نقصان ورسوي. دې حوالې سره یو روایت درته وایم، توجه وکړه. د ډیر کور څخه خراب کړی دی، د چپلوسو خلکو خراب کړی دی. مطلب دا څه رچی دی بل سړی چغلخوری کوي، مطلب دا څه هغه فرعونیات نه، هغه تکبر نه و غرور نه خلک چې کوي دروي. دوستان عزیز، مو سره روایت شته دی، امام صادق علیه السلام یایي مولای من روع مؤمنا بسلطان، که یو انسان یو بادشاه وډار کړلو، یعنی ورته ویله څه بات به سره وکړي ویر شه معافي ته نه وغواړه، مثلا په سویر والا مثلا نینوات یې ورته وکړه. متوجه یې که نه؟ لیصیبه منه مکروه، دې دپاره څه تا ته باد ونه رسوي، وډارې کړلو. مولای فلم یصبه، هغه باد یې ورته ونه رسول. مطلب دا څه دغه سړي ته باد ونه رسېدل، خو که چیرې دی ورته وویله څه تا سره به باد وکړي، تا سره به نقصان به درته ورسوي، مولای فهو فی اهل النار، دا سړی به جهنم ته ځي. د کوم سړی څه چمچا څه لګوي، دا سړی به چېرته ځي؟ جهنم ته به ځي. خو اما که چیرې دغه سړي ته باد ورسول، نو بیا معصوم یایي دا کس فهو مع فرعون و آله، قیامت ورځې به جهنم کې دا ز فرعون و د فرعون منونکو سره چاو.